د سوره مزمل درته یو داسې وظیفه ښیم چې په دریو ورځو کې به د مقصد پوره کېږي انشاءالله. دریو ورځو کې هر قسم ناممکنه حاجت دی ولې، او حاجت هم هر قسم چې تا ته مالی ټینشن دی، پریشانی ده، قرض دی در باندې، تا ته دشمنانو خوف دی، تا ته څه قسم حاجات دي، تا ته جناتو خطرې دي، هغې نه تنګ جناتو نه، دغه شان جادو نه تنګې، دا کالا جادو شو، دا فلانې جادو شو، دا بندش دی، رشتو باندې بندش، کاروبار باندې بندش، دې ټولو علاج سوره مزمل درې ورځې وظیفه انشاءالله. په درېیمه ورځ انشاءالله د وظیفې نه وړاندې یا چې څنګه درېیمه ورځ وظیفه ختمه کړي ستا مقصد به انشاءالله پوره کېږي. ته په دې باندې ما چې چاته هم دا وظیفه ورکړي د هغوی نن ما ته دعا کوي او انشاءالله په دې فهرست کې به ستا نوم هم راشي. خو یو خدا چې تلفظ صحیح کا سوره مزمل صحیح طریقې سره، دا نه ځان ته مه خلاصوئ یا ایها المدثر قم الليل قليلا نصفه وانقص قليلا، داسې طریقې سره به نه یې او ځان خلاصول دي. قرآن بې ادبي ده، ستا وظیفه به کار وکړي، بلکې ښه صحیح طریقې سره تجوید سره، اگر چې لږ ترتیل سره خو نه بیا خو ډېر وخت لګي، خو ښه درکې به یې یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا، داسې طریقې سره نو تجوید سره زده کړئ او بیا وظیفه شروع کړئ انشاءالله العزیز. او بل اجازت مه غواړئ، اجازت عام دی ها، بس دوه شرایطو سره، یو 15 وخته مونځ شرط دی وظیفې د اجازت لپاره، او بل د رزق حلال طلب، د حرامو نه ځان بچ کول. ستا په خېټه کې یار حرام پراتی، تا وظیفه به کار وکړي، ستا مونځ نه قبلېږي نو وظیفه به څه قبوله شي؟ ته 15 وخته مونځ نه کوې نو ستا وظیفه به څه قبوله شي؟ دا دوه شرطونه دي. اجازت مه غواړئ، اجازت خصوصي اجازت دی تاسو ته که چېرته دا دوه شرطونه درکېږي. اوس وظیفه څه ده؟ وظیفې طرف ته راځو، ځان پسې به دروازه بند کړئ هر ټایم چې ټایم څه پابندي نشته، داسې ټایم وي چې مونځ پکې جایز وي، ځکه 2 رکعته نفل هم ورسره دي. 2 رکعته نفل کمره کې به ځان پسې ور بند کړئ، تنهایۍ کې چا سره به خبرې اترې نه کوئ. اول به 2 رکعته صلات حاجت وکړئ او بیا به چې دی 11 پیرې درود شریف وایئ او بیا به 140 پیرې سوره مزمل وایئ او اخیری کې به بیا 11 پیرې درود شریف هر کوم چې مو خوښي وایئ او بیا به د اخیری کې ښه په جړا کې د الله نه دعاګانې وغواړئ. 3 ورځې دا عمل وکړه انشاءالله، په 3مه ورځ به ما ته دعاګانې کوئ. خو که صحیح طریقې سره، ایمان او یقین مضبوط، تجوید سره، صحیح په الله باندې اعتماد سره، او انشاءالله بیا وګوره چې ستا دعا څنګه قبلېږي. هر حاجت دپاره چې کوې، ناممکنه حاجت دې ولې نه، الله تعالی دې د ما دارونه خویندې، دا د ما اورېدونکي کتونکي، الله دې ټولو ته خوشحالۍ نصیب کړي، الله دې ټولو ته غمونه لرې کړي، فکرونه لرې کړي، پریشانۍ لرې کړي، الله دې ټولو ته د زړه سکون نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب